قال حدثنا ابو داود قال حدثنا الله بن عتاب بن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج على اصحابه المهاجرين والانصار وهم جلوس وفيهم ابو بكر وعمر ولا يرجع اليهم احد منهم قسمه الا ابو بكر وعمر فانهما كان ينظران اليه وينظر اليهما تبسمان اليه ويتبسم اليهما. هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث الحج بن عطيه وقد ذكرنا بعضه من الحج بن عطيه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. حضرت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ترجمہ کا تشریف روان مهاجرين وانصار وهم يقولون في بنات ذيك بشيخين كريمين ونبير الروح وتبدير هيبت وجنبا فلا يرفع إليهم أحد منهم بصره. كتن بورتني شو نظر بورتني شو جتولي إيه فالهيبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم الهيبت وضروعهم زواجنا مگر شيخين كريمين أو فإنهما كانا ينظران إليه لدوار جتكتن وعليه الصلاة والسلام لدوار تكتن أو لشروط كتن المسكراحة وتبسم بدوی کا مخ مبارک داخل اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وتککل نو دار کا مخ باندې مسکراہٹ اور تبسم راکل او دا عادت د محبت د محبین دي چې د محبت چې هغه محبین یو بل ته ګوري غیر اختیاري تور باندې غیر ارادي تور باندې دا وی په مخ او چهره مبارک باندې چهره باندې سره دي تبسم را دي مسکا را دي اگر سړي محفوظ دي تاسو سره دښمنی راځي تاسو په دې کې نه پوهیږئ نو کوئی غیر ارادي تور باندې ورته په دې باندې ټول راشي او دې شاته باب وحي قال حدثنا عمر بن اسماعيل بن مجاهد بن سعيد قال حدثنا سعيد بن مسلمة عن اسماعيل بن امية عن نافع بن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم فدخل المسجد ابو بكر وعمر احدهما عن يمينه والاخر عن شماله وهو اخذ بيديهما وقال اخذ بيديهما وعليه الصلاه والسلام دعاء دعاء لازم نقوله وقال هكذا نرى اليوم بالوصف المذكور يوم يبقى لاس باندې لاس نیولو په دې رکس لاس نیولو بیر فرمایل هكذا بالوصف المذكور نبعث يوم القيامة نخرج من القبور يوم القيامة. هذا حديث غريب وسعيد بن مسلم ليس عندهم في القبيل وقد روي هذا الحديث ايضا من غير هذا الوجه نافع بن عمر رضي الله عنهما وبه قال حدثنا يوسف بن موسى القطان البغدادي قال حدثنا مالك بن اسماعيل عن مسعود بن الاسود قال حدثني كثير من ابو اسماعيل عن جبير بن عمير التيمي عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابي بكر انت صاحبي على الحوض وصاحبي في الغايه. هذا حديث حسن غريب صحيح. زمان مرګري انت صاحبي زمان مرګري په حوض کوثر باندې چې کله ما زه دا ټکی خلک سیرابوم ته زمان مرګتیا کوي او ته زمان مرګري په الغار الكهف الذي في جبل الثور غار چې جبل غار چې په جبل ثور کې انت به زمان مرګري خلاصه خبره ده چې زما په دنیا کې مرګري او زما په آخرت کې مرګري او د آخرت دا رفاقت الله رب العزت دا د پاره انعام بطور انعام هغه رفاقت چې دا په دنیا کې زما حاصل شو دا غي بطور انعام ورته ملایي او فغار کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم رفاقت د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ رفاقت علیه الصلاۃ والسلام سره وی په دې باندې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ متفرد دي بل کوم یو صحابي سره شریک نشته او قال لصاحبه لا تحزن ودينا مراد سكت حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د دې وجنه الله قادر رحمت الله علیه فرمایي چې کوم سړی د صحبت دا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نه انکار کوي دا سړی کافر دی ځکه چې د حق نه انکار کوي د بل صحابي ته صحبت نه انکار هغه مفضي له هغه کفر نه مفضي له کفر دی او کفر نه ځکه چې یو صحابي د انکار د بل صحابي د انکار دا ضروريات دي موږ ته په واسطه د چا سره راغلي د صحابه سره نو
انکار د صحابه کرامو مرضی الى الكفر دی او الكفر نه دی باب وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن ابي قتيبة عن عبد العزيز بن مطلب عن ابي عن جده عبد الله بن حطب ان النبي صلى الله عليه وسلم راى ابا بكر وعمر رضي الله عنهما قال هذان السمع والبصر لکه په بدن کې د غوږونه او سترګې محتشمې دي مشرفې دي وي دقه شانتي په مسلمانانو کې دا اشرف المسلمین دي څوک حضرت عمر او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنهما یا د دې دواړو منزله درجه په دین کې داسې ده لکه چې د سترګو او غوږونو په بدن کې ده یا دا معنا چې دا زما دپاره غوږونه دي زما دپاره سترګې دي زه اورېدل کوم په دو سره زه لیدل کوم په دوی سره یعنې دا زما وزیران دي دا زما مشران دي دا معنا وفي الباب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما هذا حديث مرسل عبد الله بن حنبل بن النبي صلى الله عليه وسلم باب وبه قال حدثنا ابو موسى اسحاق بن موسى صالح قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر مرض الوفاة لاحق كده دويدا 29 سفر او دا دوشنبه ورځ وه دوشنبه پیژنئ د بل ورځ وه او رسول الله صلى الله عليه وسلم مبارک بقی جنت البقیع ته تلو دپاره د یو جنازې واپسۍ کې چې د جنازې نه واپسي وکړه د رسول الله صلى الله عليه وسلم په سر کې درد محسوس شو او دا د علیه الصلاة والسلام د مرض الوفات آغاز د رسول الله صلی الله علیه وسلم مرض وفات 13 یا 14 ورځې نو 11 ورځې مسلسل علیه الصلاة والسلام په دغې مرض الوفات کې لمونځونه پړاو کړو تر دې چې آخري لمونځ یې کوم پړاو کړو نو هغه صلات المغرب او ډېر سخت تکلیف حالت کې علیه الصلاة والسلام پړاو کړو او سورې مرسلات یې پکې پړاو کړو د ماسخوتن لمونځ کې بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې غشي راغله او بیهوشي پرې راغله او چې کله اتفاقه وشوه دوی فرمایل چې د ماسخوتن لمونځ شوی دی که نه دی شوی خلکو لمونځ کړی دی که نه دی کړی وایي نه دی کړی انتظار کوي نو بیا راپاڅېد او یو لګښت راوړی اوبه راوړی دا حدیث تاسو ته وه په کتاب الصلات کې غالبا چې راغلي وي یو ځل بیا دوه ځله بیا درې ځله خو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه غشي ورته راغله او مراقبه ختمه شوه بیا وی فرمایل چې حکم وکړي اطلاع ورکړي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته چې هغه لمونځ پړاو چنانچه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم په حیات مبارکه کې 19 لمونځونه دا پړاو کړل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ته فرمایي چې حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ته پیغام ورسوه چې هغوی هغه لمونځ پړاو کړي خلکو ته عائشہ دا سوچ او فکر و چې دا خو ډېر د شرف او د فضیلت وړ دی مقام دی چې زما بابا جان هغه خلکو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مسله باندې ودرېږي او لمونځ پړوي لیکن یو اندیشه خطره وه هغه دا هسې نه خو د علیه الصلاة والسلام رخصتي په دې سفر کې راشي نو خلک به زما بابا جان ته نسبت د شعب او د نحوست به ورته کوي چې دا سپېرو عیاذ بالله دا منحوس د هغه د وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم رخصتي نو هغې دا خبره پټوله او د دې مقصد د اظهار د دې مقصد د پوره کولو لپاره چې زما والد صاحب د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مسله باندې ودرېږي یو بله توجیه یې وکړه هغه دا وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هغې عرض وکړو چې یا رسول الله زما پلار حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه رقیق القلب دی چې ستا په مسله باندې ودرېږي نو هغه به ځان باندې قابو ونومي او په جواب شي او طاقت به نه لري چې هغه خلکو ته تکبیر او قرات واوروي نو تاسو حکم کوئ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته چې هغه خلکو ته لمونځ پړوي یو ځل دوه ځله
بیا هغه حضرت حفصه بیا وی چې ته علیه الصلاة والسلام ته ووایه چې هغه رقیق القلب دی ستاسو په مقام او مسله باندې ودرېږي نو هغه زړه به نري شي او په ژړا به شي طاقت به نه لري چې خلکو ته تکبیر او قرات واوروي نه عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته هغې چې ورته عرض وکړو یو ځل دوه ځله د علیه الصلاة والسلام یې ونې ډانټ پیلایي لکه تهدید یې وکړو چې تاسو خو داسې یې لکه څرنګه چې د یوسف علیه الصلاة والسلام والا ښځه وي وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسها قد شغفها حبا چې تاسو څه کوئ یعنې زړه کې یو خبره ده په ژبه باندې بله خبره ده لکه څرنګې چې د زلیخې یوه خبره وه په زړه کې او په ژبه باندې بله خبره وه ژبه باندې ظاهر یې دا خبره کړه چې زه د ښار ښځو له دعوت کوم پارټي کوم دا ورته ښکاره کوم چې زه ستاسو اکرام کوم ستاسو ضیافت کوم مقصود د هغې څو چې کله دوی حسن د یوسف علیه السلام وویني تو یې لږ موجي معذور سمجېږي پېژنې یو بعضې خلکو داسې توجیه کړې ده بعضې علماو داسې توجیه کړې ده چې هغه ښځو یوسف علیہ السلام کا اظہار کو جو اپنی مالکن کو بامراد کرو دخل مالک کی مقصد اور غرض اور غائب پورا کا اور پذر کے کل سبراتو دعوت پر نفس اور فضات لکه څنګه چې هغوی اظهار د هغې څیز کو چې هغه مخالف و د هغوی د باطن نه دغه شان کې حضرت عایشه ابی رضی الله تعالی عنها اظهار د یو څیز کو او په زړه کې یې بل څیز زړه کې یې دا څیز و چې اصلا نسبت د نکوست او د شوم زما پلار ته وشي او ظاهر یې دا کړه چې زما پلار طاقت نه لري چې دوی به خلکو ته مونږ ورولی شي او دوی به ځان باندې قانون وکړي او بلکې دوی به په ژړا شي پېژنې د مونږ نه به عاجز شي ورپسې چې اوس وایي وبه قال حدثنا ابو موسى اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معروف بن عيسى قال حدثنا مالك بن انس بن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مر ابا بكر فليصلي بالناس فقالت عائشه رضي الله عنها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابا بكر اذا قام وقام فلم يسمع الناس من البكاء لم يستطيع ان يسمع الناس من شده البكاء یعنی د بکا د وجې نه به هغه ځان باندې قابو ونه مومي چې خلکو ته تکبیر او قرات وایي فأمر عمر فليصلي بالناس قالت فقال امروا ابا بكر فليصلي بالناس قالت عائشه رضي الله عنها وقلت لحفصه قولي له ان ابا بكر اذا قام وقام لم يسمع الناس من البكاء فامر عمر فليصلي بالناس ففعلت حفصه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كنا لانتن صواحب يوسف جمع راوړه الګ کې دوه وي نو دوه ټکو کله ناکله جمع استعمال راځي تاسو دواړه په شان د خود د یوسف علیه السلام علیه ان كنا لانتم صواحب يوسف في اظهار خلاف ما في الباطن تاسو څه کوئ جی وهو ابا بكر فليصلي بالناس وقالت حفصه عائشه رضي الله عنها ما كنت لاصيب به خيرا هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وابي موسى بن عباس وسالم بن عبيد رضي الله عنه حفصه لك فرمایا عائشه ما كنت لاصيب منك خيرا زما دا چې خیر دې مونږ یو ځل هغه قصه د مغافیر او د شهر هغه کې आपने डांट पिलाई थी या भी आपको डांट पड़ गई तो दे वजह से तो चिंता से निकले मर गया कर रहा नो खैर मेरी नहीं पाए और दा अबे हफ्सा अबे दा आयशा अबे परिस्ता सरा बूदी बिसरी باب وبه قال حدثنا نصر بن الرحمن الكوفي قال حدثنا احمد بن بشير عن عيسى بن ميمون الانصاري عن القاسم بن محمد عن عائشه رضي الله عنها وعنهم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لقوم فيهم ابو بكر ان يؤمهم غيرهم هذا حديث غريب مناسب د یو قوم د پاره چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د شخصیت موجود وي او البته امامت دا حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ علاوه الصوفي دا دلیل دی على فضله في الدين على جميع الصحابه فدي وجهه
حضرت عمر فاروق رضي الله تعالى عنه فرمایلی چې قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم في امر ديننا فمن الذي يؤخرك في دنيانا. چې رسول الله صلى الله عليه وسلم ځان انتخاب کړی د چا لپاره؟ زمون د دین لپاره. نو دنیا خو هغه یو ثانوي حیثیت دی، د دنیا لپاره په طریقه ولا سره زمونږ امیر او امام دی. باب وبه قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا مالك قال حدثنا مالك بن انس عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من انفق زوجين في سبيل الله اي شيئين من اي صنف من اصناف المال. چا چې جوړه حج کو دا کوم یو قسم د مال نه ورته نودي بالجنه يا عبد الله فجنت يا عبد الله هذا خير. فمن كان من اهل الصلاه فهو من باب الصلاه ومن كان من اهل الجهاد فهو من گزاری نہ اغبا من باب الصلاه نہ اس کو بلایا جائے گا اور جو مجاہد ہوگا اس کو باب الجہاد سے بلایا جائے گا. اور ومن كان من اهل الصدقه فهو من باب الصدقه ومن كان من اهل الصيام روزہ رکھنے روزداری نہ اغبا باب الصيام سے بلایا جائے گا. اور چې کوم یو سړی د قرآن پسې ورپسې شکره چې کوم یو سړی کوم یو نیک اعمال کې قرآن او قرات د قرآن کې قرآن کریم کې خپل عمر راغبا دا هغه دروازه لري. فقال ابو بكر بأبي انت وامي ما على من ضايع من هذه الاموال من ضروره ان يضاع احد من تلك الاموال. رضي الله تعالى عنه فرمایي چې زما مور او پلار د پتا قربان شي ما على من دعي من هذه الابواب من ضروره. دا ما په معنا د چا سره واله دا لیس سره واله دا من سواله حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تجارت کی جو څوک خبرې دي هغه تجارت دي چې بار کنه ځکه وخت نشته ځکه مو بیا څه دا نه ضروري هغه دې صبر مزاحه هر روز خبره هر روز مطلب دا چې سبق ته نه ګورې کنه څه کدا کار سبق ته کتل سبق ته کتل سبق ته کتل دا به دا کار اصل نه ودا چې سړی ته یو سکند لا زما کوته یې په دې ډول دا څه کوته چل نه نه دې شم تا ته خبرې کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث بیان دمرا دا الله رسول الله صلی الله علیه وسلم نارا شو ورته دي هو د حرمان مقام فرمایي څه فرمایي دا ما په معنا ده ليس ضرورة واحتياج على من دعي من باب واحد من تلك الابواب اذ لم يدع سائرها لحصول المقصود وهو دخول الجنه. مقصد دا دا یو قسمه راتلونکي سوال د توضیح او تمهید هیڅ ضرورت او احتیاج نشته خو یو سړی د دې ټولو دروازو نه ونه بریدي شي صرف د یو دروازې نه وبریدي شي د ټولو دروازو نه بلنه ته هیڅ ضرورت احتیاج نشته ځکه مقصود جنت ته دخول دی او جنت ته دخول په یو دروازې سره مقصد هدف حاصل شي لټولو دروازو نه جنت ته داخلېدلو ته هېڅ ضرورت احتیاج نشته خو یا رسول الله هسې سوال کوم چې داسې څوک شته چې هغه ته به د ټولو دروازو د جنت نه بلاوه راځي اواز به ورته کېږي چې راشه په دې طرف راشه په دې طرف راشه په باب الریاض راشه په باب الجهاد راشه په باب الصلات راشه تاسو په دې باندې څه نه ليس ضرورة خفي
فهذا التوضيح تمهيد السؤال. فهل جزء أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال نعم أو كلا. يكون جماعة يدعون من جميع الأبواب تعظيما وتكريما لهم. داوي إعزاز بيو، داوي تكريم إكرام بيو. يا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرجو أن تكون منهم. ज़रूर नरम चिदा शख्सियत बती जन्नत की हर दरवाजे से तुम्हें बुलाया जाएगा। वो अर्जू और दा कायदा ज़ार वो अर्जू उम्मीद नरम चिदा दी निस्बत अल्लाह तुझे अर्जू من الله والنبي واقع محقق بشكل ده أمر يقيني أمر واقعي أمر محقق هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا هارون بن عبد الله البزاز البغدادي قال اخبرنا الفضل بن دكين قال حدثنا هشام بن سعد بن زيد بن اسلم عن ابيه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنهم يقول امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نتصدق فقد ذلك عندي مالا فقلنا صلى الله عليه وسلم حكمكم منا لصدقين يا الله فناكي جواب کرے ووافق ذلك اور دا امر دا رسول الله صلى الله عليه وسلم منتفى تصدق سرا دا موافق شو زمان اغه حالت سرا چې په کوم حالت کې الله رب العزت ماذا ما راکړي والحال انه كان لي كثير من المال في ذلك الزمان دا کوم په هغه وخت کې راته چې کله الله رب العزت مال وجدت بنصف مالي ما خپل مال ورو فقلت اليوم أصدق ما وجه نرغب إن شاء الله سبقت حاصلون لهذا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ولن إن سبقته يوما دائم نافية وارد فما نادى ما سرى سكت تنزل شكوى بشيء فجئته بنصف مالي मैं अपना निصف माल आपकी खिदमत में ले आया فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك अपने बच्चों के लिए किया छोड़ تقول بچوں کا پارا نصف لے قلت مثله سمرة شكرون سمرة مفرقون وأنا أبو بكر بكل ما عنده قال يا أبا بكر ما بقيت لأهلك فقال أبقيت لهم الله ورسوله وقلت لا أسبقهم إلى شيء بل هذا حديث حسن وصحيح. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قل كل ما له فقال يا أبا بكر ما بقيت لأهلك فقال أبقيت لهم الله ورسوله رضاهما ما لا الله رب العزت رضا بخيرا قلت لا أسبقه إلى شيء ما رسول كنا شباب زبرا رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ما في شبهه كنا چې باوجود د دې چې حالات زمانه پر اساسګار دي موافق دي نن زما سبقت په خیر کې د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کو نصاب د فرض دغه بیا ډیر ګران خبره ده او حجي ان سبقته يوما دا ان سبقه نافيه والا یا دا والا دا یا دا شرطیه والا سبب ان امکن سبقي يوم ايام وچرته کې ممکن وي زمانه پر سبقت او واده کېدل په حضرت صدیق رضی الله تعالی عنہ باندې ادا کوي کول جو دا نن ورځ ممکن د ځکه چې مثلا د سبقت اسباب شته ولیکن نن ورځ ته سبقت شروع کړو نو ابو داود کی روایت ہے کہ قال عمر لا تسابقك الى شيء ابدا بعد دلنا کو د پس بس هیڅ شری فسبقت کے خیرات ہوتا زما مقابلہ اور رسول اللہ کو چاہتا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور تاریخ الخلفاء کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بین کلمیکما ستاسو ترمیم ته دومره فاصله ده لکه څومره چې ستاسو په کلام کې ده یو ایمان نسب پرېښودو بل ما الله د الله رضا مې په توګه پرېښوده دومره فرق دومره قوم دي لکه څومره چې ستاسو په کلام کې باب وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال اخبرني ابو بن ابراهيم بن سالم قال حدثنا ابي عن ابي قال اخبرني محمد بن جبير بن مطعم ان اباه جبير بن مطعم رضي الله عنه اخبره ان امراه اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته بشيء فامرها بامر فقالت ارايت في
في شيء من أمرها فلسه مسألوك عليه الصلاة والسلام سر خبره فأمرها بأمره نقام وتسلم حكم وتداسي فقالت بعض الروايات كرامية سمطالبات المقام عليه الصلاة والسلام وتوجي بيا ولدي ما كنت بيا راشا ديويتي يا رسول الله إن لم أجدك أجر من لم تعوا أبو زراش ما تقولون بسببكم إن لم تجديني فأتي أبا بكر نو سما خليفة موجود يا أبو بكر الصديق رضي الله عنه انتظار كريم هذا حديث صحيح باب وبه قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا ابراهيم بن مختار عن اسحاق بن راشد عن زهري وعن عائشه رضي الله عنها وعنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بسد ابواب الا باب ابي بكر وفي الباب عن ابي سعيد رضي الله عنه هذا حديث غريب. لما حدث ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه خصوصيته كل دروازه بند شدة دروازه بند كل كركه بند شدة كركه بند شو लेकिन मुझे इतराज होता है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दरवाजा हम जुम्मा से निकले कि वो खुलाएगा नो दागे जवाब दोगा कि आगे तो मजबूर है खुलाएगा जैसा जुम्मा के नाम से वो दरवाजा और खुलोशी हुआ तो मजबूर है दरवाजा ना पास नूर का खुसूसियत तशाव ظهرت करो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु باب الغول به قال حدثنا النصراني قال حدثنا مالك قال حدثنا اسحاق بن يحيى بن طلحه عن ابي اسحاق بن طلحه عن عائشه رضي الله عنها وعنهم ان ابا بكر دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انت عتيق الله من النار فيومئذ سمي عتيقا. هذا حديث غريب وروى بعض هذا الحديث عن طالب وقال عن موسى بن طلحه عن عائشه رضي الله عنها باب وبه قال حدثنا ابو سعيد بن اشد قال حدثنا كريم بن سليمان عن ابي الجحافي عن عطيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي الا وله وزيران تفسير وزير وزرنا معقول دي وزر سكن توي وزير معين تا مرګري توي مددګار توي وزیر ته وزیر څه کوي چې دین د بادشاہ دا دانو فوج او میټه هغه حلقه کوي اوس په کوي ورته دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم وزیرانو روایت کې راځي چې اذا حضره امر شاورهما چې آپ صلی الله علیه وسلم کوئی مشکل کوئی مسئلہ درپیش آتا تو ان سے مشورہ فرماتے ہیں پیش بھی کرا نو وزیر کا پکار دی چې وزیر کې دا صفات پکار چې دی بم صالح بني دیوان صالح بني زکات چې وزیر د غنم شنو بیا د روح غلط جی من اهل السماء ووزيران من اهل الارض واما وزيران من اهل السماء فجبريل وميكائيل واما وزيران من اهل الارض فابو بكر وعمر. هذا حديث حسن غريب. وابو الجحافي اسمه داود بن ابي عوف ويروى عن سفيان الثوري قال حدثنا ابو الجحاف وكان مرضيا وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال انبانا شعبة عن سعد بن ابراهيم قال سمعت ابا سلمة بن عبد الرحمن يحدث عن ابي هريرة رضي الله عنه وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل راكب بقرة إذ قال وسلم بقرة بعض الناس ممكن جگہ پہ ورکړي ناوی ورته سره مخراو چې لا مخلق لهذا زه خو دې لپاره نه پیدا شوی چې ته په هغه باندې څورلې کې بلکې زه خو دا کې چې باندې زراعت لپاره پیدا شوی خلقت للحرث د بعض وایي چې صرف د حرث لپاره کې باندې کار کارو دی لپاره بعض وایي چې نه خلقت للحرث اشاره الى معظم ما خلقت له هغه مقصد چې کوم مقصد لپاره د دې پیدایش شوی هغه ته اشاره شوه فقالت دخلت تعجبت وجهه بقري كلامك وبقري خبرك رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمى جوار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت بذلك انا ابو بكر وعمر. قال ایمان راوړل په دې باندې او زما سره شیخین کریمین حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنهم ایمان راوړل اشاره د دعوی قوت ایمانی ده بشکره داغه پختګه د ایمان ده څومره پر اعتماد یو مزري دي چې زړه د مبارک جی. قال ابو سلمة وما هما بالقوم يومئذ. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الاسناد نحوه. هذا حديث حسن صحيح. بس دعا کیا گزارش کا شکریہ والله بالله